बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस ज़ैद इब्न अर्क़म रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना नतकल्लमु फ़िस्सलाति युकल्लिमु अहदुना अख़ाहु फ़ी हाजतिहि हत्ता नज़लत हाज़िहिल आयतु हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़उमिरना बिस्सुकूत। त दे हदीस के हम आगा मसला बयानी कि मच पौन मुंग वेले वा چې د اسلام په ابتدا کې په منځ کې با خلق خبرې کولې، الله او د هغه رسول منع نه کوله کافی وخت پورې. ډېر رستو الله رب العزت د آیت کریمه راولېږه حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی، او د هغې د وجې نه موږ ته دا حکم وکړی شو چې موږ دې په منځ کې خاموش یو، سکوت دې کوو. خاموش دا مطلب نه دی چې سړی دې څه صورت نه وایي یا دې ذکر و اذکار نه کوي، ګنې سبحانک اللهم دې نه وایي، سورة الفاتحه دې نه وایي. سکوت دا مطلب چې کوم دنیایي کارونه مونږ کول ابه نه کوو. دا حدیث خو ظاهر کې ډېر آسان دی، معنی هم ډېر آسانه ده چې کنا نتکلم فی الصلاة، موږ به په لمونځ کې خبرې کولې، یکلم احدنا اخاه، زمونږ یو کس با خپل رور سره خبرې کولې، فی حاجته، اسې خبرې نه، د ضرورت خبرې به هم کولې. حتی نزلت تر دې چې نازل شو هذه الآیت، دا آیت حافظو علی الصلوات، همیشګیری کوي په خپلو منځونو، په ټولو منځونو باندې، والصلاة الوسطی، او په منځ درمیاني باندې. بعضې احادیثو کې راځي په منځ د مازدیګر، وقوموا لله قانتین، او درېږئ الله ته عاجزۍ سره خاموش. فامرنا بالسکوت، نو موږ ته حکم وکړی شو د خاموشه. معنی بالکل ساده ده، لیکن کم خلق چې سوچ لري یا پوهه لري، پرون تاسو ویلو چې سیدنا عبدالله بن مسعود حدیث داره چې کله موږ د حبش نه واپس راغلو، نو مونځ چې کوم دی موږ ته پته ولګېده چې د مونځ کې خبرې اترې جایز نه دي. خو دې حدیث کې دا وایي چې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی نازل شو، نو بیا مونږ خبرې بندې کړې. خو دا صورت خو مدني دی، یعنی د هجرت نه وروسته نازل شوی دی، او هغې وخت نازل شوی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو غزوه بدر له تیاری کو 2 هجري کې. نو یو حدیث کې تا دا ووایي چې هغه وایي چې مونږ واپس شو د نجاشي نه، د نجاشي نه واپسي خو مکې ته شوی وک، نو مونږ منې کړی شو. دلته نه دا پته لګېږي چې نه دا خو مدینه کې دا حکم راغلی. د حدیث کې مشکلات دا راشي، کم خلک چې صرف ترجمه باندې کار کوي یا په خپله بس کتاب کې یا رساله کې او اخبار کې حدیث ګوري او د هغې مطلب بیانوي، نه غریبان په دې څه پوهېږي، او دا شش و پنج شکار شي، صحیح احادیث یو هغې ته غلط ویل شروع کړي، دا چې غلط دی، یو کې یو څه وایي بل کې بل څه وایي. د حدیث دپاره چې د کوم څیز ضرورت دی هغه یوازې ترجمه نه ده، هغه تاریخ هم دی، کم تاریخ کې چې د احادیثو په باب کې دا بیانېږي چې دی کله ویلي او دی کله ویلي او دی کله ویلي او دی کله ویلي، نو په هغې تعین د تاریخ به وشي. دې وجې نه موږ به خبره لږه تفصیل سره اخلو. د هجرت 3 کال باندې صحابه کرام تلي دي حبش ته، بیا 5 کال باندې هم تلي. په لومبي کال چې لړل سروزې تېرې شوې، لومبي ځل
دا لږ کسانو په دویم ځل چې تلي په دویم ځل نه هغه ډېرو دوی چې لاړل دلته کې د افوا خوره شوه علاقو کې چې قریشو هغه خپل ظلمونه په مسلمانانو بند کړي دا خبر حبش ته هم ورسېد په دې وجه صحابه کرامو کې ډېر شی و چې واپس راغل عبدالله بن مسعود هم پای کې واپس راغله لیکن دغه وخت کې څه شی نه و دا لومبی راتلل د هغه چې دي د حبشو نه مکې مکرمې ته دي سموده و هلته کې د مونځ باره کې داسې حکم نه و په دغه وخت کې چې رالل نو پته ولګېده چې خبر دروغجن دی یعنې کافرانو په مسلمانانو خپل ظلمونه نور ډېر کړي دي کم کړي نه دي په دې وجه باندې دا مخکنی مقدار نه سوا صحابه کرام بیا حبش ته لاړل هلته و ډېره موده تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو او چې کله غزوه بدر کېده نو هغه ټایم کې دا آیت کریمه نازل شو چې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین په دې باندې هغه منع راغله او دغه زمانه کې سیدنا عبدالله بن مسعود هم هجرت بیا کړی دی د حبش نه مدینې منورې ته هغه ته خو پته نشته دی چې په دې دومره موده کې اوه کاله کې څه شوي دي په دې وجه چې کله هغه راغی السلام علیکم یې ووی نو ملګرو ورته وویل چې دې نه مونږ هم منې کړي شوي یو د دې اشکال حل دغه دی دا د عوامو د کار نه دی خو بار کې کم خلک چې پوهېږي سوچ لري زموږ دې ملک کې دا فتنه چلېدلې ده اوس ډېره زیاته دا علماو کې ډېره ده بعضې خبرې لږ سپینې کول غواړي چې سړي ته د غلطۍ پته ولګېږي زموږ دې ملک کې خلک حدیث سم نه وایي قرآن هم سم نه وایي څنګه چې مونږ تراو سره یو لوبه کوو که نه په 20 منټه کې چې کوم دی زمونږ فرض مونځ هم کېږي او 20 رکعات تراویح هم کېږي نو دا لوبه مونږ د قرآن ترجمې سره هم کوو او دا لوبه د احادیثو سره هم کوو د یو قوم په حیثیت مونږ د دې ګناهګار یو نو قرآن سره خو چې څه کېږي هم ښکاره ده خو حدیث سره څه کېږي زموږ خیال لایي چې دا سړی عالم دی حدیث یې ویلی دي حدیث چې هغې څنګه وایي نو نعوذ بالله من ذلک هېڅ طریقه نشته د هغې استاذ ناست دی یو طالب علم د حدیث عبارت وایي استاذ د خولې نه سره وباسي نه هېڅ نه راوباسي البته که هغه د زور زیر غلطي وکړي طالب علم نو دی به هغه ټیک کي نور نه د حدیث مطلب بیانوي نه د حدیث ترجمه کوي او په دې طریقه باندې زموږ مدرسو والا موږ ته علما راغی علمیه دغه ده دا د ټول پاکستان کې او ټول هندوستان کې دا طریقه ده دی په حدیث څه پوه شي او بیا دا چې د حدیث 9 کتابونه په یو کال کې وایي کال کې هم نه میاشت پکې جوټي تقریبا په 11 میاشتې کې د حدیث و کتابونه صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابي داود سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجه موطا امام مالک او موطا امام محمد اسې د انصاف خبره ده چې دې کې دا دوړم بني کتابونه چې دي بخاری او مسلم د دې دوه غټ غټ جلدونه دي یو جلد کې به تقریبا 1100 صفحې په دې طریقه چې مونږ طالب علم ته حدیث وښیو هغه له به څه ورځي د دې وجه نه چې کله حدیث کې مشکلات راشي او ته تپوس کې تا د دوی ته کافر ته حدیث نه منې مې اس کې تا وسه کفر نه کړي خو په یو څیز به پوهېږي نه ما خپل هم حدیث دغه شان ویلی دا ټول خلک هم دغه شانتې وایي خدای چې الله رب العزت چاته لار سموي نه بیا سمه کړي
زه حدیث هغې بیانوم چې پوره وګورم. ډېر پخوانه ده، که دې باندې ما ډېرې ټکرې خوړلې. د حدیث 2-3 کتابونو کې چې ما حدیث نه کتلی او د مخکني علماو د کتابونو نه ما د هغې وضاحت نه معلوم کړی، نو زه حدیث نه بیانوم. عام حدیث ایمان شاګردان تپوس کې زه ورته ما ته پته نشته. د دې وجه دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدن یو داسې خبره کول چې هغه نه کړي، نو دا ځان له جهنم کې ځای تیارول دی. د حدیث علم ډېر مشکل دی. دا ما چې کوم مشکل تا ته خو دا تاریخ پکار دی. مقصد دا دی چې دا چاته پته نشته دی چې عبدالله ابن مسعود 2 ځله ګنده هجرت کړی حبشو ته، او دا هم خلق نه بیانې چې عبدالله ابن مسعود د حبش نه بیا 2م ځل چې راته نو مکې ته راغلو که مدینې ته؟ هغه مدینې ته راغلو. نو دواړه حدیثو کې څه اختلاف نشته. علماء کرام ډېر داسې دي، او دا حدیثونه چونکې صحیح بخاري کې نن صاحب هغه خاص ټارګټ دی. یوټیوب ته لاړ شئ، فیسبک ته لاړ شئ، د هرې خولې نه سره وځي. بس هغه منکرین حدیث خو پکې ځان لري. داسې خلق دی په پاکستان کې چې د هغې ډېرې ښې عقیدې دي، ډېر نیکان خلق دی، لیکن د حدیث علم کې د هغې پختګي نشته. په دې وجه هغې د صحیح بخاري د صحیح مسلم احادیثو نه انکار کوي چې دا خو د دې عقل خلاف دی، دا د دې عقل خلاف دی، کله به دا د قرآن خلاف دی. دلته به څه وایي؟ دا 2 حدیثونه د یو بل خلاف دي، لهذا دواړه غلط دي. هلکه لیونیه ته په دې نه پوهېږي چې امام بخاري رحمت الله تعالی علیه کوم احادیث جمع کړي دي، نو د هغې وخت چې څومره علماو د حدیثو هغې د هغې تصویب کړی دی، تایید یې کړی دی. د صحیح بخاري حدیث موږ په دې وجه صحیح نه ګڼو چې دا بخاري جمع کړی. هغې وخت چې د حدیث کوم حافظین حدیث و حفاظ حدیث نو هغې بالاتفاق د هغه احادیثو ته صحیح ویلي. د دې وجې نه مونږ د صحیح بخاري او صحیح مسلم احادیثو نه دفاع کوو. د هغې نه د هغې هغه مقصد نه کوم چې خلک اخلي. نو بارکیف حدیث کو اشکال لگا و دینا پتہ لگېدا چې دا معامله په مدینه منوره کې شوې ده. یعنی خبرې کول موز کې د هغې بندېدل دا په مدینه منوره کې د غزوه احد د غزوه بدر لګ بګ شوي دي. تاریخ موږ ته معلوم شوی دی. پاتې شو آیت کریمه. نو آیت کې فرمایي حافظو علی الصلوات. محافظت منې دا یو داسې صیغه ده پاربې کې لکه مونږ وایو مناظره. نو مناظره دې ته وایي چې یو سړی هم بحث کوي نو بل هم بحث کوي، 2 کسان غواړي، ته به هم لګیایې هغه به هم لګیایي، دې ته مناظره وایي. او ته به هم بحث کوي او هغه به هم بحث کوي، دې ته مباحثه وایي. کله چې تجارت کې 2 کسان شریکی، یو هم پیسې ورکوي یو بل خدمت کې، ته مشارکت وایي. دا 2 فریق غواړي. مشارکت په یو کس نه کېږي. مقابله کله کوي؟ یو کس مقابله کولی شي، 2 کسان به غواړي، یعنی یو به بل سره منډه وایي. دا مقابله ده. دې وزن باندې ځان پوهه کوي. مشاعره دې ته وایي چې یو شاعر پاسي نو هغه هم نظم وایي، نه بیا بل پاسي نو هغه هم نظم وایي، نه بیا بل پاسي نو هغه هم نظم وایي. دې ته مشاعره وایي. هسې یو شعر 2 ویلو ته یو نظم ویلو ته یو کس یې ته مشاعره نه وایي. دلته کې قرآن محافظت استعمال کړی دی. د محافظت معنی دا ده چې مسلمانان به د مونځ حفاظت کوي، نو مونځ به د دې د حفاظت ذریعه جوړي. قرآن دا نه وایي چې مونځ کوئ، قرآن دا وایي د مونځ به حفاظت کوئ. حفاظت دا مطلب دی چې کله د مونځ ټایم وي نو چې ته بر وخت تیار یې. دا محافظت نه دی چې بس 10 منټه پاتې دي او 15 منټه پاتې دي چې بانګ دې اورې خبره ختمه شوه. بس چې بانګ اورې خبره ختمه شوې ده. کار چې کوم دی پرېږده، اوس ځه خپل مونځ له
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه به د ولي غوښه ډېره خوښه مونږ ولې چیلې پخه کړې وه هغه چیلې د ولي غوښه کې لګیا و چړې باندې پرې کوله په بل لاس یې خوړه خو چې اقامت یې واورېد په مانځه کې نغار څه خوراک یې پرېښود نیغ لړ جومات او سید عایشه فرمایي چې مونږ سره به خبرې کولې خو چې کله به اقامت وشو دا کور خو جومات خوا کې جوخت و که نه اقامت به د هغه د راتلو نه مخکې شروع کېده اواز به یې اورېده په خپل کور کې چې اقامت به شروع شو نو داسې به روان شو چې مونږ به اړو پېژندو نه بیا چې دا زما ښځه ده او دا مې اولاد ده دې ته محافظت وایي قرآن د مونځ کولو نه وایي د مونځ د محافظت خبره کوي و دا ځان له مرض پرېږدی ښه ریسو ګیسو به کوئ چې کله اقامت کېږي دلته کې 2 کسان یي چې مونږ سلام وګرځو 2 صفونه ودرېږي رکعت تې شوي دا محافظت نه دی بندګیري ده خو ځان له وجه په میاشت کې یا په کال کې ځل وشي خو دا عادت ده غلط عادت ناجایز عادت ده او بل لا چې کم سړی کله راشي نو مهرباني دې وکړي ځای په ځای نه کېني هغه دی د امام د منځ نه شروع شي دې ځای نه کېني غیر چاپېر د دې دپاره چې مخکې راغلی دی چې اجر ورته پوره میلو شي دا محافظت ده په مخکني صف کې چې څومره ثواب دی نو حدیث کې راځي که خلکو ته پته وی چې په دې صف کې څومره اجر دی نو دوی به په دې خسنې کولې خپل ثواب چا د خلک بخي نه چې وروسته یو سړی راهي دغه ته راهي دلته ودرېږه ولې او خیارتوب خو نه دی خپل اجر مه بربادوه چې کم سړی مخکې راځي باید چې مخکې کینی چې کم وروسته راځي یا دې وروستو کینی جوخ دی کینی دی را پاچه صح برابر شي محافظت دې ته هم وی چې هر انسان داغه کپړې پاکي چې اذان اوري چې دا بانر بیا نه وي چې زما جامې ګندري او ټوپۍ ځان سره خپله ګرځوي رومال مومال باندې مونځ مه کوئ په سرتوره مونځ مه کوئ ټوپۍ خپله ګرځوئ صاف ستھرا هغې باندې مونځ کوئ دا ټول محافظت دی د دې د ادبونو خیال ساتل د دې د سنتو خیال ساتل د دې د واجباتو خیال ساتل دې ټول ته محافظت وایي چې کله مونږ دا کار شروع کړو نو الله به زمونږ مونځ زمونږ د بچ کېدو ذریعه جوړه کړي حافظو علی الصلوات محافظت کوئ په ټولو مونځونو دا نه چې یوازې سهار او ماسپښین ټول مونځونه با امامت خو شان سره خو اهتمام سره خو احترام سره د منځونو پابندی کوي والصلاة الوسطی بالخصوص د منځني منځ په حدیثو کې د منځني منځ خبره یې کړې ده چې دا د مازدیګر منځ دی دا د منځ منځ دی دا ډېر قیمتي وخت دی په دې وخت کې هر سړی دا کوشش کوي چې زه مونځ دې رستو کم او چې خپل کار پوره کړم مونږ وینو دا مسلمانان چې لیټ راځي یا جماعت کې نه نو د هغې وجه ده کوي چې دی مونځ رستو کوي او خپل کار وخت کې کوي مونږ یو مؤمنان او د مؤمن د خپل نبی په وینا باندې ایمانی یقیني په ایمان د مازدیګر د مونځ باره کې هغه څه ویلي دي یو سړی چې هغه د مازدیګر مونځ وروسته کو سستي وکړه بایک نو دی خو لګیا دې دپاره به چې زه بال بیرته څه ګټه کوم دکان راغونډوم خپل فرمایي کانما وطر اهله و ماله د بال بچم تواشه او د مال دولت هم تواشه یا خدا حدیث مونږ ته معلوم نه دی یا معلوم دی لیکن زمونږ د خپل نبی په وینا یقین نشته ما به خیال دا دویمه خبره صحیح ده معلوم ټولو ته دی لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان څه حیثیت مونږ سره نشته مونږ ته که وزیر اعظم د یو کار وی شاید چې مونږ هغې له ښه اهمیت ورکړو لیکن د الله را لېږلی شوی رسول د هغه نماینده د هغه نبي د هغه محبوب که مونږ ته څه وایي نو مونږ هسې عاشقان خو یو د نوم
لیکن چې هغه څه ویلي دي زموږ سره د هغې څه اهمیت نشته. دا نه دي پکار بالخصوص د مازدیګر مونځ دا ضروري په دې باندې و چې په دې کې د ملایکو ډیوټي بدلیږي. دروازې چې موږ سره کم ملایکي نه هغه دغه ټایم کې ځي واپس، او چې کوم نوې ملایک شپې له راځي نه هغه دغه ټایم کې راځي. لږ سوچ وکړئ. او دا ډیوټي د سهار په مونځ کې هم بدلیږي. یعنی کم کرامن کاتبین موږ سره یې دا رانه چې کنه بس شپه ورځ لګي، دا ډیوټي الله بدلی او دا بدلیږي د سهار په مونځ کې او د مازدیګر په مونځ کې. او دا دوه وختونه داسې دي چې په دې کې کله سړی مونځ کوي او ملائک زی او راځي، نو دواړه ملائک دا عمل ځان سره لیکي. تلونکي ملائک مو لیکي چې مونږ راتلو د مازدیګر مونځ کوو، او چې نه کوي نه اولی کی بګې چې دی مازدیګر مونځ ټایم و لیکن دی جماعت کې نه و. کار یو دی، خو دغې ملایکو مو لیکو. کم چې راځي نه هغې څه وایي، هغې مو لیکي چې مونږ رالو د مازدیګر مونځ خو د مونځ جماعت کې نه و دی. دوه صحیفو کې بد عملي ولیکي. کار یو دی لیکن په دوه عمل نامو کې ولیکلی شو. او دا سهار چې کوم صاحبان مونځ نه کوي د دې هم دغه حال دا مونځونه خو ټول اهم دي. د سهار مونځ په دې لحاظ باندې اهم دی چې دا زمونږ د ورځې منصوبه ده چې زه سهار شروع شم د کوم ځای نه به شروع کوم، د خپلې بندګۍ او د الله د عبادت نه به شروع. او چې نه یو سړی سهار یې ودرې نو د منصوبه معلومه شوه دی او د شیطان په نقش قدم روان دی. دی وایي د بعضې احادیثو کې راځي چې چا د سحر مونځ کړی د هغه په لاس کې رایت الرحمن د رحمان جنډه ده، او چا چې د سحر مونځ نه دی کړی نه برایت یده رایت الشیطان د هغه لاس کې د شیطان جنډه ده. نو اوس کتل غواړئ چې مونږ خپل اولاد، خپل بال بچ، خپلې ښځې، خپلې لوڼه، خپل زامن دا د شیطان زمره کې غورځو که د رحمان ډلې ته یې راغواړو. دا ذمهداري د ویښو کسانو ده. ویښو خلکو له پکار دي چې هغه وده را بیدار کړي، دا ذمهداري ده. لیکن مونږ دا ذمهداري نه پېژنو. زمونږ خیال لای چې د خوب نه به سړی نه ویښی، ډوډۍ لی خیر دی که ویښی روژه کې که نه پېشمنۍ لی وهي ډوډۍ ته. پېشمنۍ خو مستحب دی که چا ونه کړي څه فرق خو نه غورځېږي. مونځ فرض دی، مستحب لی پاسئ او فرض لی نه پاسئ. ښځې هم نه پاسئ څوک، بچی او بچیان هم نه پاسئ. دا ډېر لوی ظلم دی. د سهار مونځ کې فایده دا را چې ان قرآن الفجر کان مشهودا، د سهار مونځ ته د ګڼو ملایکو حاضري کېږي. دغه ملایک خو دا کوم چې مونږ سره، خو نور ډېر شي ملایک چې هغه الله رب العزت دنیا ته د څه کارونو دپاره رالیږي هغه د سهار مونځ کې راځي. دا محافظت حکم کړی دی قرآن مجید چې حافظو علی الصلوات، محافظت کوي د ټولو منځونو، والصلاة الوسطی او بالخصوص د منځني مونځ د مازدیګر مونځ. وقوموا لله قانتین، او درېږئ الله ته عاجزۍ باندې. مشروطي ونه کوئ په جومات کې، د الله مخکې کوږ وږ مه ودرېږه، د خر په شانتې هم مه ودرېږه چې په یو خپلې زور راوستی سټ ته توګړی دواړو خپو باندې ودرېږه. بوج په خپلو دواړو خپو باندې واچوه او توجه قبلې ته کوه، هغه ځای ته ګوره کوم ځای کې چې به ته سجده لګې. اس بې سوه ګیري سره هم لبې نه کوې، غوږونو سره به هم لبې نه کوې. بعضې کشران چې کوم دي هغه د ګوتو نه ټپونه وباسي مانځه کې، بل ځای ورته نه یاد خو جماعت ته راشي ټک ټک شروع کړي، ګناه دی. دا حرکتونه جماعت کې نشته دی. عاجزۍ سره څنګه ولاړي سړی د ځان نه لوی مشر سړي مخکې څنګه ولاړي، پلار مخکې ته څنګه ولاړې؟ د الله خو مثال نشي پیش کړی. د یو صدر د یو ډپټي په مخ کې د کمیشنر په مخ کې سړی څنګه ولاړې؟ د الله بندګانو، الله خو ډېر لوی ذات دی، دا خو مثال نشي پیش کړی. دی به کله په یو خپه کېږي، کله به بله خپه کېږي، کله به باسۍ کوي.
دې مطلب دا چې دلته په زړه کې ایمان کې پختګي نشته، د الله سره محبت نشته دی، د الله نه یره نشته دی، تقوا او للهیت نشته دی. ځکه مونځ نه بس لوبه ده، نه مونځ د مونځ په شان کول پکار. فامرنا بالسکوت، نو موږ ته حکم وکړی شو چې په مانځه کې به خاموش ولاړو، عاجزۍ سره به ولاړو. خاموش دا مطلب چې د بار د سړي څه جواب به نه کوو. دا نه دی مطلب چې ته سبحانک اللهم نه وایې یا الحمدلله به نه وایې یا به صورت نه وایې یا ستا امام به ګندې نه وایي، دا خو به وایي. خو سکوت دا مطلب چې د بار کمې خبرې دي د هغې جواب به ته نه کوې. که څوک ستا په مخ کې پرنجې وکړي ته به مونځ کې هغه وي الحمدلله، نو ته به هغه ته یرحمک الله نه وایې. که ته مونځ کوې یو سړي بانګ شروع کړ ته به هغه ته د مونځ په دوران کې د اذان جواب نه کوې. که یو سړی راشي السلام علیکم وایي او ته مونځ کې ته وعلیکم السلام نه وایې، دا مطلب دی. غلط استدلال د حدیث نه غلط سیزي. بعض خلک د دې نه قرات خلف الامام او دا غلط کوي چې دا به نه کوي، لیکن ایسا ہوتے بہت ہے. د ملک دا مسله ده چې چا کم مذهب وي که نه نو ټول قرآن او حدیث به هغې ته راښکي. ستا مذهب دی بس ټیک دی خوشحاله شه، لیکن د قرآن ټول آیتونه یا د احادیث ټول یې سره یو تعلق نه دی، به خامخا زبردستی کوي، زورورتیا کوي. د دې حدیث قرات خلف الامام سره تعلق نشته دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.